أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. سورة الممتحنة 2 نمبر آیات. په دې 2 نمبر آیات کې د کافرانو سره د دین د دشمنانو سره د بایکاټ کولو لپاره درې وجې ذکر شوي دي چې په کافرانو کې درې کارونه داسې لوی لوی موجود دي چې د هغې د وجې نه بایکاټ نه پکار دی. اولنۍ وجه دا ده چې ان یثقفوکم یکونو لکم اعداء، که دوی غالب شي په تاسو باندې نو ستاسو دشمنان جوړیږي، او چې غالب نه وي نو بیا ځان خپله دشمني پټه ساتي. یثقفو سقف چې کوم دی نو دا مندر ته ویلی کېږي، سره د غلبې نه چې بیا مونې غالب وي همې چې دوی تاسو بیا مونې د غلبې سره چې به تاسو غالب وي. یکونو لکم اعداء، ستاسو دپاره بیا دشمنان شي، دشمني راښکاره کړي. ویبسطو الیکم، او اوږدوي تاسو ته ایدیهم خپل لاسونه، خو چې غالب شوي نه نو بیا ښې خبرې کوي او پته یې نه لګي. والسنتهم، او اوږدوي ژبې خپلې، یعنې په ژبه باندې بیکار الفاظ استعمالوي، تهمتونه، الزامونه، کنځرې، بیکار الفاظ استعمالوي. بالسوء، په بدۍ سره اوږدوي تاسو ته خپل لاسونه او ژبې په بدۍ سره. ودو، او دوی خوښوي لو تکفرون، چې تاسې هم کافران شئ. او دا درې واړه خطرناکې خبرې دي. دشمنی کول، خپل لاسونه او ژبه اوږدول، تاسو بیرته کافران کول، د دې نه غټ جرمونه بل نشته. نو په دې وجه تاسو د دې نه لاره بیله کړئ، بایکاټ یې وکړئ، او د دې سره هېڅ قسم تعاون، محبت، وفاداري مه کوئ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، هېڅ فایده نه درکوي تاسو ته خپلوالیان ستاسو او اولاد ستاسو یوم القیامت، په ورځ د قیامت باندې. دا د عذر د بانی علاج جواب دی. عذر دا دی چې دا خو ټیک د کافران د اسلام دشمنان دي، موږ سره دغه مسلې شته دی، موږ به وجني، موږ نه به کافران جوړوي، خپل لاسونه او ژبې به زموږ خلاف استعمالوي. خو چې کله دوی سره زموږ رشته خپلولیانې ورسره وي، ګاونډ هم ورسره وي، یا زموږ دوی سره اقتصادي سیاسي تعلقات وي، نو بیا به څنګه وي؟ نو الله تعالی وایي لن تنفعکم ارحامکم، اس فایده نه درکوي تاسو ته رشته خپلوالی د دوی، ولا اولادکم، او نه اولاد ستاسو یوم القیامت، په ورځ د قیامت باندې چې خپلوي اولاد چې کوم کافران وي هغې سره تعلق ساتل منع دي، ناجایز دي. قیامت په ورځ د نقصان جوړیږي، دا نورې خبرې به خپله معلوم شو چې دغه هم نقصان دي. قیامت په ورځ باندې داسې فایده نه درکوي، دغه عذرونه قابل قبول نه دي، دا مطلب شو. یفصل بینکم، فیصله به کوي الله تعالی په منځ ستاسو کې، والله بما تعملون بصیر، او الله تعالی په هغه څه چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. ستاسو رازونو د هېڅ نه الله تعالی ناخبره نه دی. نو که تاسو د کافرانو سره دوستانه تعلقات ساتلي نو الله به لیدلي، سزا به درکوي. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، یقینا شته ستاسو دپاره ښې طریقې په واقعه د ابراهیم علیه السلام کې، به هغې کسانو چې د ابراهیم علیه السلام سره وو. دا یو مثال ذکر کېږي د ابراهیم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د ملګرو. په دې خبره باندې مثال چې د کافرانو نه بایکاټ، جداوالی ضروري دی، پکار دی. لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د الله لوی پیغمبر و، خپل پلار خپلوان هر څه یې پرېښودل، لاړل چې کله هغوی ایمان نه راوړو نو هر څه یې ورته پرېښودل، بایکاټ یې وکړو. دغه شان د ابراهیم علیه السلام په واقع کې د هر مسلمان دپاره ښه طریقه موجود ده، سبق پکې موجود ده چې هر مسلمان به داسې کوي. نو ویشترې ستاسو دپاره ښې طریقې فی ابراهیم، په واقعه د ابراهیم علیه السلام کې، والذین، او هغه کسان معه چې د سره وو، اذ قالو، په هغه وخت کې چې ویې ویل لقومهم، خپل قوم ته، انا براء، یقینا موږ بېزاره یو، منکم ستاسو نه، ومما، او د هغه څه نه تعبدون من دون الله، چې تاسې بندګي کوئ د الله نه بغیر. ستاسو د دې کفر نه موږ بېزاره یو، تاسو نه هم او ستاسو د دې بوتانو نه هم. کفرنا بکم، موږ انکار کوو ستاسو نه، تاسو ملګرتیا او تعلقات خپلولیان یې موږ نه تسلیموو. وبدا بیننا، او ښکاره شوي د زموږ په منځ کې، بینکم ستاسو په منځ کې، العداوة، دشمني، والبغضاء، او کینه، ابدا د همیشه دپاره. زموږ او تاسو باندې دشمني او کینه واضح ده، شته دی. زموږ دین بدل دی، مذهب هم بیل بیل دی. تاسو په شرک اخته یې، زما څه وحدانیت نه منئ او زه وحدانیت منم، شرک نه منم.
نو زمونږ تاسو موږ دشمنی او کینه واضح ده او دا به همیشه د پاره حتی تؤمنو بالله وحده تر هغه پورې تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې یوازې صبر چې په الله باندې یوازې ایمان نه راوړئ نو زموږ دشمنی او کینه منځ کې د ختمېدو نه ده دا به موجودي الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك بغیر د وینا د ابراهيم عليه السلام نه لابي خپل پلار مبارک چې لا استغفرن لك زبد له بخنه غواړم وما املك لك من الله من شيء او زنه مالکی کوم ساده پارا د الله تر طرف نه شي دا یو سوال جواب دی کوم جمع کې هم دا باسونه تر شي دي چې ابراهيم عليه السلام خو د کافرانو نه بایکاټ کړو لیکن پلار سره خو د دعا خبره کړې و چې دعا بدل غواړم بخنه بدل غواړم نو الله تعالی وجه دغه کوم وینا کوم دعا وعده چې ابراهيم عليه السلام کړی و چې لا استغفرن لك د دې خبره تابعداري به تاسو نه کوئ ولی به نه کوي دغه سبقونه مخکې تفسیری تر شوی ځکه ربنا رب زمنګ علیک توکلنا پتا باندې مون توکل کړی دی و الیک انبنا ساتره ته مون توجه کړی دا و الیک المصير او ساتره زمون درتلل دي نو دا ربنا اخوج کما جمله ربنا علیک توکلنا یذ ابراهیم علیه السلام وینا دا او ابراهیم علیه السلام د دعا او د وینا جز دی او یا دا چې په دې زمانه وقف دی نو اخو وینا د الله تعالی د جتا سو دسی وکړي چې دسی واجه رب زمونږ پتا باندې توکل کړی دی ځکه چې کله په دین باندې بشریت باندې عمل کیو بایکاټ ته خبر لاړ شي خپلوالانو خلق جدا کول پکې راشي دا کار انتهایی ګران پریوزي سخت ګران چې کله ګران امتحان شو نو بده ټنګ په الله تعالی باندې پورا بروسه وکي او الله تعالی درته پورا متوجه شي نو بیا به مخکې کار اساني ربنا رب زمنګا لا تجعلنا تمنګ مگر زوا فتنه للذین كفروا ازمائش د هغه کسانو د پاره چې کافران دي نو یاد د ابراهیم علیه السلام دعا ده یاد د خلکو د پاره امت د پاره تعالی نه د دعاګانې وغواړي چې موږ د ظالمانو د پاره ازمائش ما جوړه ازمائش د کافرانو د پاره څنګه یا ظالمانو د پاره نو دا د سې چې د ظالم له پلاس باندې ورشي او هغه باندې د خپل ظلمونو مشقونه بدر باندې کوي چې سیخ وخه بدر باندې کوي کله یو لوب کله بل لوب او کله یو قانون یو نظام کله بل خو استاد جون بخاوري ریږي استاد دین سه ازادي سه ارز بخاوري ریږي ختم بشي په دې وجه باندې مولانا اشرف باری تعالی رحمه الله په قرآن کې لیکلي چې ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا اے رب تمون د ظالمان کافرانو د پاره تختې مشق مگر زوا چې خلک دا باندې مشقونه کوي چرونه نه مریض دي کوي نو هم دا کمانه مراد ده چې اے رب مگر زوا من فتنه للذين كفروا ازمائش د پاره د هغه کسانو چې کافران دي چې هغه باندې خپل چرونه یاد کی او د ظلمونو او د بربریت یو مشقونه را باندې کوي واغفر لنا بخنو غواړ واغفر لنا بخنا وكمنت ربنا رب زمنگا انك يقينا انت العزيز الحكيم تغالب وحكمه ولاي لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر یقینا اشتر اساس د پاره په دې واقعیا کې خي طریقې ابراهيم عليه السلام په دې واقعیا کې خي طریقې امت لپاره خطاب د امت لپاره به سبق شته لمن كان يرجو الله واليوم الاخر دا هغه چا د پاره چې امید لري یقین لري د ورځې د آخرت چې امید لري د الله تعالی او د ورځې د آخرت چې څوک الله او آخرت مني نو ابراهيم عليه السلام واقعا کې دغه لپاره سبقونه موجود دي مسلمانانو لپاره د بایکاټ په حواله سره ومن يتولى هغه چا چې مخ واړو د دې احکامونه یعنی د دې حکم نه مخ واړو چې کافرانو سره دوستانه کول حرام او دیوسه دوستانه وکړه فإن الله هو الغني الحميد یقینا الله تعالی به حاجت لري د خلکو ته سره ضرورت نشته حمید استایل شوی د ډېر مخلوق تایید کی صفت یې کوي کدا ظالمی ونه کینو هم سورانی کینه